السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو دوستانو، نن مې تاسو له یو داسې ښایسته مزیداره ریسپي راوړې ده چې انشاءالله تاسو دا ویډیو پوره وګورئ نو دا ریسپي به تاسو زده کوئ. نو د دې ریسپي د زده کولو لپاره زموږ ویډیو د سره پوره وګورئ او زموږ چینل کوم نوي سبسکرایب کړی نو ضرور یې سره سبسکرایب کړئ. راځئ ځو دا طریقه شروع کوو چې دا ما د څه شی پخ کړي دي. نو هر څه نه مخکې چې دی ملګرو دغه شانتې ښایسته یو دوه درې ټماټر به میده کوئ، صحیح ده. او دغه شانتې یو دوه چې دی مرچ به ورسره دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی کټ کړئ. او بیا به دا هر څه چې دی دغه شانتې په یو کړۍ به کېږدئ په دغه چوله باندې، صحیح ده. او دغه شیونه به پکې ور واچوئ، ټماټر او پیاز، صحیح ده. دا داسې یوه مزیداره ریسپي ده ملګرو چې دا تاسو کله چې دی الوګان پاخه کوئ د یو ټیم دپاره او هغه یو ټیم وخورئ بل ټیم ته پاتې شي، مطلب د یو ټیم روټۍ دپاره الوګان پاخه کوئ هغه بل ټیم روټۍ ته پاتې شي، نو بیا ستاسو زړه نه غواړي چې دا الوګان موږ بیا وخورو، صحیح ده. نو دا طریقه به ورسره وکړئ، کومه طریقه چې زه درته ښیم انشاءالله ډېره خوندوره او ډېره مزیداره طریقه ده. ستاسو چې کومه سالن پخ کړی وي الوګان وغیره چې دی هغه به ضایع کېږي نه، او چې دی په دې طریقې تاسو پاخه کړئ نو هغه به ډېر خوند چې دی هغه وکړي. نو دا دغه چې دی دغه شانتې به دغه ټماټر چې دی دغسې ور واچوئ، سر به پرې کېږدئ یو 15 منټه، صحیح ده. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ 15 منټه بعد چې دی موږ د سر لرې کړ نو زموږ ټماټر چې دی هغه بالکل چې دی پخ شوي دي. تاسو کتلی شئ دقسې اوس بیا چې دی دغسې وټکوو موږ چې دا ټماټر چې دی بالکل میده شي. دقسې د چمچ په مدد سره چې دی موږ یې ټکوو. تاسو کتلی شئ ماشاءالله ډېره یوه ښایسته ریسپي ده. انشاءالله داسې طریقه به تاسو د دې نه مخکې چېرته کتلې نه وي. دا کومه طریقه چې تاسو له ما راوړله صحیح ده، دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی دا هر څه وټکوئ دغسې دا ټماټر بالکل بیا میده کوئ، صحیح ده. چې دی چې کوم رنګ دی کومه ذایقه چې ده هغه بالکل چې دی په دغه هر څه کې چې دی دا میکس شي، صحیح ده، په دغه غوړو کې، صحیح ده. دقسې بیا ښایسته مزیدار چې څومره یې وټکوئ دا چې څومره میده شي نو هغومره به د دې ذایقه چې دی اعلی وي، صحیح ده. دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه وټکوئ بالکل چې دا هر څه پکې ښایسته مزیدار چې دی هغه بالکل میده شي او بالکل چې دی برابر شي. نو چې څومره هم دغسې یې وټکول هغومره به چې دی دا صحیح وي، صحیح ده. دغه شانتې بیا ښایسته مزیدار چې دی هغه وټکوئ او بیا چې کومه الوګان چې پاتې شوي تاسو نه نو هغه به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی راواچوئ، صحیح ده. الوګان چې کوم الوګان تاسو پخ کړي وي یو ټیم دپاره هغه پاتې شي بل ټیم ته نو هغه به دغه شانتې راواخلئ او په دقه تړکې کې بیا ور واچوئ، صحیح ده. ډېره سمپل طریقه ده خو ډېر کمو خلکو ته د دې طریقې چې دی هغه پته وي. نو ویډیو پوره وګورئ دا طریقه زده کړئ انشاءالله ستاسو به ضرور په کار راځي. نو دغه شان د هر څه الوګان چې پکې ور واچول دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس کوئ په دغه تړکې کې چې بالکل ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس شي. الوګان خو د مخکې نه پاخه دي، صحیح ده، پخونې ته ضرورت نشته دی خو صرف په دغه تړکې کې چې دی میکس کول غواړي. نو تاسو کتلی شئ ماشاءالله الوګان چې دی هغه بالکل ښایسته مزیدار چې دی په تړکې کې چې دی هغه میکس شو. نو دغه شانتې یوه اندازه چې دی دغسې بیا پکې ښایسته د چمچ په مدد سره چې دی هغه میکس کوئ چې بالکل ښایسته چې دی برابر شي او کوم ټماټر چې موږ سره کړي دي چې هغه بالکل په دې کې میکس شي، صحیح ده. نو ډېره اسانه او سمپل طریقې ده، ضرور ټرای ووهئ وپېر او دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی دا هر څه پاخه کړئ ځان له انشاءالله تاسو له به ډېر خوند چې دی هغه درکړي ځکه چې دا ډېره یوه سمپل او اسانه طریقه ده او هر ټایم چې دی ستاسو په کار راتلی شي. دا چې دی دا طریقه صرف د الوګانو سره کېږي، انشاءالله د نورو سبزیانو طریقې به هم تاسو له سره راوړم چې د هغې څخه به تاسو څه کوئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ چې دی هر څه چې دی هغه یوه اندازه چې دی میکس شو نو بیا به دغه شانتې چې دی نیمه چمچ چې دی هغه به پکې سره مرچ ور واچوئ، صحیح ده. لال مرچ چې کوم دي لال مرچ پوډر به پکې ور واچوئ، صحیح ده. دغه شانتې ښایسته هغه به هم پکې دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس کړئ چې هغه هم پکې ښایسته مزیدار میکس شي. ګیس به پسې چې دی کم کړئ، صحیح ده. چې دا هر څه پاخه دي خو صرف چې دی هغه مرچ پکې میکس کوو نو دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس کړئ چې دا بالکل چې دی میکس شي او ګیس به پسې نارمل کړئ، صحیح ده، چې نه تیز وي او نه بیخي چې دی کم ګیس کم وي. نو بیا به دغه شانتې چې دی 3 انډې چې دی هغه په یو
لوښي کې ماتې کړئ او دغه شانتې به یې د پاسه راواچوئ. صحیح ده. ډېره سمپل طریقه ده، زما خو ډېره خوښه ده دا طریقه، ډېره خوندوره طریقه ده. نو دا به دغه شانتې چې دی په دغه کې دا 3 انډې راواچوئ او ګیس په پسې چې دی هغه تیز کړئ. صحیح ده. ګیس په پسې اوس تیز کړئ. صحیح ده. لږ برابر به یې تیز کړئ، های فلیم به دې به یې دغه شانتې کېږدئ. صحیح ده. او دغه دا چمچه به پکې ووهئ چې دا انډه چې دی دا لاندې ته د ښکته شي د کړاهي ته پخه شي. صحیح ده. دا به دغه شانتې ښایسته مزېداره چې دی هغه په های ګیس باندې کېږدئ، فل ګیس باندې. بیا به دغه شانتې سر پرې کېږدئ، صرف 2 منټه ښه. صحیح ده. ډېر به پرې سر نه ږدئ، صرف 2 منټه به پرې سر کېږدئ دغه شانتې. تاسو کتلی شئ ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته مزېداره چې دی هغه انډې چې دی برابره شوې ده. تاسو کتلی شئ ماشاءالله. وګورئ ورته. خو دا اوس هم چې دی دننه چې دی پکې زیړ چې دی هغه لا اومه دي. صحیح ده. فی الحال چې دی پوره پخ شوي نه ده لا. نو دا به دغه شان دوباره به چې دی چمچ په مدد سره چې دی دغه شان دی چمچ به پکې دغه غاړو ته ووهئ چې دا غوړي چې کوم دی دا ښکته کوز شي، دا انډه چې دی دا ښایسته مزېداره چې دی هغه پخه شي. صحیح ده. غوړي د پاسه ګرځي پرې، نو دقسې چمچه به پکې ووهئ چې دا غوړي چې دی هغه لاندې ښکته شي. صحیح ده. ګیس په پسې اوس بېرته چې دی نارمل کړئ. صحیح ده. نارمل چوله باندې به یې دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی هغه بېرته دوباره کېږدئ او دوباره چې کوم دی دې باندې به سر بیا دوباره چې دی د 2 منټو دپاره سر کېږدئ. صحیح ده. ډېر نه 2 منټه دپاره سر، او ګیس چې دی بلکل کم ګیس باندې به یې کېږدئ چې بیخي زیرو ګیس وي. صحیح ده. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ مونږ چې دی دوباره ترې سر لرې کړو، نو اوس چې دی زمونږ انډه چې دی هغه پخ شوې ده ماشاءالله. تاسو کتلی شئ بلکل چې دی په ښایسته مزېداره چې دی هغه پخ شوې ده. نو ډېره اسانه او سمپل طریقه ده. دغه شانتې ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، ضرور. انشاءالله تاسو ته به دې چینل نه دغه شانتې ښایسته مزېدارې ریسپیګانې میلاویږي، نوې نوې طریقې به تاسو ته د دې چینل نه میلاویږي. نو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، خاص د رمضان دپاره. انشاءالله په رمضان کې هم تاسو ته ښایسته ښایسته ریسپیګانې چې دی هغه موږ د دې چینل نه خېجو، نو موږ سره تر پایه پورې چې دی ملتیا وکړئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. بیا به دغه شانتې چې دی لږ شانتې مالګه پرې ور واچوئ. صحیح ده. ځکه چې مخکې خو کوم الوګان چې موږ اچولي وو هغې کې مالګه وه، خو صحیح ده. او د انډې د پاسه به دغه شانتې لږ شانتې چې دی نمک ودوړوئ. صحیح ده. تھوڑا سا نمک، دا به دغه شانتې چې دا پرې ودوړولو بس سر به پرې کېږدئ او ګیس چې کوم دی که نه هغه به پسې چې دی بلکل بند کړئ. صحیح ده. بس دی د ګیس ټایم چې دی هغه پوره شو، 2 منټه به دغه شانتې بغیر د ګیس نه کېږدئ. ماشاءالله تاسو کتلی شئ زمونږ انډه چې دی هغه بلکل ښایسته او مزېداره چې دی هغه تیاره شوله. بلکل تاسو کتلی شئ غوړي مړي چې کوم وو پکې هغه بلکل چې دی وچ کړله. نو ډېره اسانه او سمپل طریقه ده. په دغه طریقې سره تاسو هم ځان له ښایسته مزېدارې انډې چې دی دغه شانتې پخې کړئ. نو ډېره اسانه او سمپل طریقې ده. ملګرو دغه شانتې ښایسته ویډیوګانو دپاره سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. ښاد او اباد بریالي اوسئ.